الحمد لله ذي العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. اما بعد. محترم سامعین کرام، داسې ده چې زمونږ بعضې مودودیانو ملګرو د عمرزو منتخب نمایندگان هغه نښه کړي دي او وایي چې که تاسو د عوامو خدمت نشئ کولی، خصوصا د عمرزو د RHC په حوالې سره، نو بیا استعفا ورکې او ډېرې داسې څه ګډې وډې خبرې هغه یې شیر کړي دي او په دغې باندې لګیا دي. او د هغې وجه دا جوړه شوه چې پرون د عمرزو د RHC چې کوم هیډ ډاکټر دی ډاکټر فیضان عزیز صاحب، هغوی چوټي اخیستې وه بله ورځ د DGO صاحب نه، او د هغوی په اسلام آباد کې پیپر وه، هلته تلو د هغه په ځای باندې ډاکټر عبید صاحب هغه ډیوټي کوله. نو څوک ورغلی دي د زمونږ د دې مودودیانو ملګرو نه، څوک ملګري ورغلي په دغه د بیمار په طرز باندې، نو هلته چې هغه نو په هغې باندې هغوی یو ایشو جوړه کړې ده او بیا یې مونږ نښه کړي وو چې میر صاحب، تحصیل میر مفتي عبدالرب شاکر صاحب او د عمرزو د درې واړو ویلیج کونسلو چیرمینان ډاکټر الطاف صاحب او مفتی فهیم الله جان صاحب او زه مونږ یې ټارګټ کړو چې دوی د استعفا ورکړي او دوی کار نشي کولی. نو دا دي نو زه په دغې حوالې سره تاسو ته مخاطب یم چې مونږ تاسو ته صورتحال ښکاره کړو. داسې ده چې د اختر په ورځ باندې دقه شانته دوی د مریض په حیثیت سره ورغلي او ډاکټر صاحب نو په هغې باندې دوی چې کومه خبره اوچته کړله، نو په هغې باندې زه او فهیم الله مولوي صاحب او ډاکټر الطاف احمد صاحب د درې واړو ویلیج کونسلو چیرمینان هغه رالو او د عمرزو اسپتال ته RHC ته ډاکټر فیضان عزیز صاحب سره کېناستو او د اسپتال چې څومره مسایل وي هغه ټولې مونږ نوټ کړلې او مونږ ډاکټر صاحب ته وویل چې یاره مونږ به انشاءالله د اسپتال خدمت تاسو او مونږ بالکل مل کې کوو، ځکه دا زمونږ د عوامو دپاره دی او د عوام ټول زمونږ دي، مونږ د دوی یو، لہذا مل کې به د دې خدمت کوو، دا به اب کوو، ښه طریقې ته به بوځو انشاءالله، ښه کار به د دې نه اخلو او دې کې چې کومې مسلې دي هغه به زه هم د حل کولو کوشش کوم او تاسو هم د حل کولو کوشش کوئ. ډاکټر فیضان عزیز صاحب ووی چې ما دې کې تقریبا د سکارون لپاره د خپل جیب نه 20,000 روپۍ ورکړي دي، په هغه وخت باندې ووي په میډیا باندې دا خبر راغلی ده. او د هغې نه بعد په سباله باندې زه او فهیم الله مولوي صاحب لاړو، DGO صاحب سره کېناستو او هغه سره هم دا ټولې خبرې ډسکس کړلې. DGO صاحب مونږ ته یو خو د بیان په مد کې تقریبا 2 ګاډي د بیانې هغه د اسپتال ته راغلي دي او عامو ته میلاویږي. مزید مونږ سره DGO صاحب وعده وکړله چې انشاءالله له 100 ورځې که به نورې د بیان هم تاسو ته هغه مونږ درکو او تاسو د چې کومه منډه وکړله راغلی نو انشاءالله دې به مونږ خامخا تاسو ته ښه رزلټ درکوو. بیا په دې اسپتال کې جنریټر خبره وه چې دا غیر فعال دی، الحمدلله هغه جنریټر هم فعال شوی دی، مکمل کار کوي، ښه ټیک ټاک، او د اسپتال کار پې روان دی. د ایکسرې د مشین په باره کې دوی یو ایشو جوړ کړ چې ایکسرې مشین هغه غیر فعال دی، الحمدلله د ایکسرې مشین هم فعال شو او د هغې چې کوم کیمیکلز دي، د هغې چې کوم ضرورتونه دي، یعنې هغې چې کوم اشیا دي، انسټرومنټس دي، هغه هم پوره دي او ښه طریقې سره ښه ښکلی کار کوي. ایکسرې مشین هم په عمرزو RHC کې هغه فعال دی. هغې نه علاوه مونږ د امبولینس په باره کې هم د DGO صاحب سره خبره وکړله، نو DGO صاحب وویل چې یاره دغه زما په اختیار کې نه دی او دا د دې لپاره تاسو د ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر غیور صاحب سره میلاو شئ. نو موږ د هغوی سره هم خبره تر روانه ده انشاءالله العزیز چې زر به د امبولینس هم دلته بحال شي، امبولینس به هم دلته کې بیا هغه راځي. نو زما عرض دا دی چې مونږ الحمدلله دغه منډې تړې ووالې او د هغې سره ډېرې زیاتې مسلې حل شوي هم دي. اوس که یو ډاکټر هغه ته یو ایمرجنسي پیښه شي، د هغه یا پیپر وي یا هغه بیمار شي یا د هغه نورې څه داسې مسلې راشي او هغه چوټي واخلي، د هغې په ځای باندې بل یو ډاکټر کار کوي یا مخکې وروستو شي، نو هغه دومره مسلو چتول خو زما په خیال، او بیا خصوصا منتخب نمایندې یعنې د ویلیج کونسل شینکۍ نماینده چې زه په خپله باندې تاسو ته مخاطب یم، یا د ویلیج کونسل اوریازو نماینده مفتی فهیم الله جان صاحب، یا د یخکوي ویلیج کونسل نماینده ډاکټر الطاف احمد صاحب، یا تحصیل میر هغه ټارګټ کولو چې تاسو کار نشئ کولی، دا دي نو دا زما په خیال باندې ډېره نازیبا خبره ده.
او د دغه پروپاګاندا نه اسم نه جوړیږي. خدمت په طریقې سره کول غواړي او په اخلاص سره کول غواړي. اوس هغه دوی مونږ پسې هغه پروپاګاندا کړي دي چې ما سره په دې موبایل کې موجود دي چې دوی وایي چې کوچرې تاسو نشئ کول نه استعفا ورکوي احتجاجاً مستفي شئ چې دا هغه میسج دی دوی بار چلولې دي. لہذا په دغه وجه باندې مجبوراً مونږ د دغه خبرې وضاحت وکړو. ان شاء الله العزیز د دې RHC نه یوازې RHC نه بلکې د عمرزو چې څومره مسایل دي ان شاء الله مونږ به هغه د هغې دپاره منډې تړلې وو خو په طریقه باندې به حل کېږي ان شاء الله. او چې کوم ځای کې هم چاته څه مسله وي زمونږ عوامي وروڼو ته نو هغه مونږ سره رابطه کولی شي د هغې به ان شاء الله مونږ خامخا هغه منډه وو چې څومره مونږ نه کېږي هغه به حل کوو که خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.